پی ټی آی وکړو که هر څو بجلی خو پکې وه توجه شته دې جملې ته زه د پی ټی آی ورکر نه یم محترم زه د پی ټی آی ورکر نه یم او نه د پی ټی آی حمایت کوم بجلی پی ټی آی کې وکنه لږ اواز راکې داسې شرم ولکه دا اوس چې شروع دی چې تا د بچو نه کپړې ایستې دي او بربنډ د بار اوا ته سملې او داسې کې تا بچي بربنډ کړي په تېر شوي حکومت کې هغې وی ورهږه چې بربنډم کم بچي راله بربنډ کړه قمیصونه م ایستي په محلو کې ناست یو ببوزي ځان ته وام نو دا شرم نه دی موږ شرمېدلی قوم نه یو محترمو کله به پښتون یو کېږي او بار به روزي محترمو دا زما الفاظ ډېر سخت دي او قسم دی په ویلو کې به دې ښکاره کېږي نو وګوره الله را باندې دنیا کې اور والا عذاب نه دی مسلط کړی بجلي شته دا ستاسو ته بجلي شته په کور کې م د بچو نه خولۍ نه بهیږي تپونه م د وجودونو نه نه ځي الله را باندې درندگان نه دي مسلط کړي بجلی شته د دنیا تپ ته الله نه ورچولې د الله د دنیا په بټۍ کې نه راګیر کړي ورته پته ده زموږ حکمرانانو ته هم پته ده چې زما دا رعایت دلګان او دوسان دي ورنه نره رعایا مضبوط خلک مجال چې ووینم چې تا باندې زما بجلی بندېږي ما باندې زما بجلی ته څنګه باندې زما نه ایمانی جذبه او غیرت ختم شو زما ضمیر مړ شو دا مړه خلک یو مونږه بې غیرته خلک یو دوسان او پریوتې قوم دی چې زما بجلی حکومت په ما باندې خرڅوي او عذاب را باندې مسلط دی نو زه بې ضمیره پاتې نه شوم کم یو کس په بار روزي کم یو کس په د ایمان جذبه ښکاره کوي د لوډ شیډنګ لس افراد بار روزي په دې نه کېږي تمام ملک او خیبر پښتونخوا ته تاسو یو شی بار روزي اعلان وکړي قسم بالله چې ستاسو بجلی تاسو ته فري ملاویږي که نه ورته پته د حکمرانانو ته چې دا پښتانه بې غیرته دي د پښتنو تاریخ وګوره بعد خلک وایي یاره جي د بجلی خبره کوي که نه بعد زړه مې بړاس وکړي ما وایي زاړه غله بیا راله زاړه غله هلکه یو جمله نه وایم تاسو ته تیر حکومت د چا حکومت و د چا د دې نه مخکې چا پی ټی آی وکړو که هر څو بجلی خو پکې وه توجه شته دې جملې ته زه د پی ټی آی ورکر نه یم محترم زه د پی ټی آی ورکر نه یم او نه د پی ټی آی حمایت کوم بجلی پی ټی آی کې وکنه لږ اواز راکې داسې شرم ولکه دا اوس چې شروع دی چې تا د بچو نه کپړې ایستې دي او بربنډ د بار اوا ته سملې او داسې کې تا بچي بربنډ کړي په تېر شوي حکومت کې هغې وی ورهږه چې بربنډم کم بچي راله بربنډ کړه قمیصونه م ایستي په محلو کې ناست یو ببوزي ځان ته وام نو دا شرم نه دی موږ شرمېدلی قوم نه یو محترمو کله به پښتون یو کېږي او بار به روزي محترمو ورشه دوه درې اجړاګان په اتفاق دي دلته وابډې والی وویل د وابډې واله مجال چې په دا لسو اجړاګانو راشي زما نه خو د په لکونو پښتنو نه لس اجړاګان تکړه وایم جي خفه کېږو به نه زما الفاظ خو سخت نه لګېږي لس اجړاګان تاسو ونه لیدل لس اجړاګان بار راووته وابډې والی وویل قسم د میټرې م تفرید او بیلونه ورپسې نه راځي زما نه خو لس اجړاګان هم ښه دي د لکونو پښتنو نه زموږ ضمیر دومره مړه شو زموږ اعمال دومره ګیا ګذرا شو ټول پښتانه که اوس سړو نه وته او اوس یو نه شوې آینده حکومت کې به تاسو نه ښځې رابار کوي دا ماته پته د قسم دی داسې حال روان دی بجلي هر ورځ د شپې لس روپۍ ګرانېږي هر ورځ ته په کور کې په خپل کور کې قسم دی یو سړی په 1500 روپۍ مزدور دی او بارې بل نیولي وایي 15 روپۍ راپسې بل راغلی نو زه ښځه بار دندې ته رابار کړم ښځه خرڅه کړم که بچي خرڅ کړم دا الفاظ زما نه دي محترمو دا الفاظ ویلی شم چې ته دا الفاظ ویلی شي چې ښځه رابار کړم دندې له ښځه خرڅه کړم که بچي ته بار ولې نشي راوتلی مرګ خو یو پیره دی مرکو یو پیره د رابار سي چې د خپل حق د پاره راو نه وته ته بیا نشي راوته وګوره چې د بجلی کلم احتجاج کیږي ټول په ایماندارۍ سره روزه او دا روډونه بند کې او اخیره جمله وایم نبی علیہ السلام فرمای ما درې خبرې وکړې عقبه ابن عامر رضی الله تعالی چې اے عقبه ابن عامر نجات په دریو سیزونو کې نمبر 1 املک علیک لسانک د جبه حفاظت وکړه نمبر 2 ولیسعک بیتک زیاته زندگی په کور کې تیروا کور کې نشي تیرولې بجلی نشته بار بخا مخاروزي ولیسعک بیتک کور کې زندگی تیروا د ګناونو نه بچي او نمبر 3 باندې بیا درې مجمع کې أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رسول سلام عليك يا حبيب
صلوات